السلام علیکم. د سوات نیوز ډاټ پښتون دوستانو، بچو، مشرانو کشرانو، امید لرم ښه به یې. دا د پښتو یو 15 سبقونه ته پیش کوم، ځکه تمام پښتنو له اکثر انګریزي ورځي خو پښتو نه ورځي. ډېره د افسوس خبره ده، پښتو مثاله د مور ده. زه په خپله باندې ریټایر هیډ ماسټر ایس ډي او ډیپټي ډسټرکټ افیسر محکمه تعلیم پاتې شوی یم سرکاري. اوس ریټایر یم. خو تاسو ته پته دی چې کله یو سړی د پښتو او یا د اسلام نوم اخلي نو بیا فیسبوک لاله اکثره سړی دغه کي، ټیک ده، تاسو به نور پوه یې. نو چینل د سره شروع شوی دی، که سبق خوښ او خبره خوښېږي نو مهرباني به وکئ ما ته به کمنټس کې ولیکئ چې زه څه وکړم. دې نه علاوه باندې کیدای شي پښتو انګریزي ته هم شروع کړم که ستاسو خوښه وه. دې سره اجازه غواړم دا شته سبق لږ وګورئ او 15 منټه 3 منټه 4 منټه په اړه خو د پښتو د اوازونه د زده کړئ. ډېره مهرباني وایي. مولا او ګل ساته، الله تل ساته. دا دغه یې ده لکه د دې اواز دی ای، لکه سړي، پړي، مړي. دا سړي دي، دا پړي دي، دا مړي دي. دا استعمال دی. د دې یې ته پراته دوه ټکي، خو چې کله دا ټکي ولاړ شي او دغه شي لکه دا یې دغه ولاړ ټکي، نو چې کله دا ولاړ شي د دې اواز جوړ شي د ای په شانتې. دغه له پاسه و د ای او دا به شي د ای، ای وای ای یا الف زیر ای. لکه سړې، تودې، خورې، نخرې. دا سړې ډوډۍ دي، دا خورې دي، دا ستا نخرې دي، نخرې. نو دا اواز شو د ای چې کله ولل ټکي، هغه اواز د ای، دا د ای. اوس پسې دا ده، دا یا دې ته یایې تانیث وایي. د مؤنث یې شاته پکې دغه لکۍ ده. دا لکۍ چې پکې نو دا د ای اواز ورکوي. یی کله ناکله یو ځای کې د یی او کله ناکله یو ځای کې د ای. دا داسې اوازونه ورکوي لکه یی، ای. لکه جینۍ، حرامۍ، ابۍ. هغه زما ابۍ ده. دغه چرګه حرامۍ ده. دا جینۍ ښه ده. دا د یی او د ای اواز ورکوي. ټیک شو. دغه پکې شاته یې لکۍ غونډه کې ده. اوس دا یې یوه دا یې ده، یوه دا یې ده. دې ته پخوا به ته مونږ غونډۍ یې وې. دا ټول د غونډۍ یې په شانتې دي خو اوازونه یې بدل دي. لکه دا یې او دا یې، دې ته مونږ پرته یې وې، خو د دې یې او د دې یې اواز یو شانتې دی. د بړګالۍ په سیمینار کې د پښتنو او د پښتو یو غټ سیمینار چې کله شوی نو دې دواړو یو اواز ورکړلی. روز ول هغه مقرر کړي نو دا یو اواز دی. لکه دا یې او دقه یې. دا د ای اواز ورکوي. ای ای ای. لکه سړی، پړی، مړی. هغه سړی مړی دی، ما سره په لاس کې پړی دی. ټیک شو. د ای اواز ورکوي. دا د انګریزي د ای نه دی، لکه ای وای ای. او دا یې د دواړه ورکوي. خو په بعضې علاقو کې دا یې استعمالیږي، مومند علاقې طرف ته، افغانستان طرف ته، او بعضې د سوات او KPK طرف ته دا یې استعمالیږي د ای دپاره. ټیک شو. خو اواز یې یو دی، یو اواز لري دواړه. اکثر د دې چل شوی دی، د دې فرق دا دی چې اکثر واحد مذکر سره استعمالیږي. واحد مذکر سره هغه سړی دی، سړی واحد دی. ټیک شو. ما سره لاس کې پړی دی،
نو پړی هم واحد شو. دغه ځای کې مړی پروت دی نو لکه یو واحد او مذکر دی. بیا به راشو دې یې له پاسه په سر د حمزه غوندې کې چې دا اواز ورکوي د ای 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 د ای او ساده هم ورکوي د ای. لکه خو دې کې چل کېږي دې کې حکمیه فقري حکم یې پکې اکثر ځئ خورئ مه خورئ مه جاړئ. لکه حکمیه فقري دي. حکمیه فقرو دپاره استعمالیږي د تانیث یې نه ده دا لکۍ والا د دغې شان اواز یې شته خو هغه د تانیث دپاره ده که نه خو هغه مؤنث او تانیث دپاره او دا یوه حکم دپاره استعمالیږي. دا یوه دقه دا د تانیث د دې لکۍ والا په شانتې د دې په شانتې اواز ورکوي خو دغه د مؤنث دپاره استعمالیږي لکه جینکۍ وغیره او دا د حکم دپاره استعمالیږي لکه ځئ ډوډۍ خورئ ډوډۍ مه خورئ هلته مه ځئ. دا